علمیه انتها ته ورسو او د دې عظیم سفر انتها کې هغه یو پروګرام منعقد کړی او زموږ استاسو په کې یو بل سره ناسته ویل اورېدل دي د الله نه امید او سوال کوو چې د دې محترم ورور دا فاضلواله فراغت د علم الله د خپلو بندګانو دپاره او خصوصا د دې ملک دپاره خیر ذریعه وګرځوي زموږ ستاسو جمع کېدل ویل اورېدل الله په خپل دربار عالیه کې قبول کړي عزتمندو حضراتو دنیا کې الله جل جلاله مختلف انواع د مخلوقاتو پیدا کړي دي په دې مختلفو انواعو کې یو نوع انسان دی او بیا دې انسان ته الله جل جلاله ډېر لوی قدر ورکړی د اوچ او د سمندر او د دې غرونو او د هوا د دې فضا اختیارات او په دې کې حکومت کول الله دې انسان ته ورکړي اخر د دې انسان د پر څه فضیلت دی چې دا دومره لوی منقبت او مرتبه د ته میلاو ده دا انسان ډېر لوی طاقتور دی که سوچ وکړې شي د انسان نه په دې ځناورو کې ډېر لوی طاقتور ځناور شته یو سنډا او یو اوښ که بالفرض هغه اړي شروع کړي نو لس او شل نوجوانان د ځان پسې راکاږي خو نشي کنټرولولی په طاقت کې ته په دوی زیات نه دا انسان په دې ځناورو کې په ډېر خوراک باندې چوت دی نو که دې خوراک ته وکتې شي نو ځناور خو په منونو خوراک کوي دا انسان په دې کسبونو کې په دې ځناورو باندې اوچت دی مونږ او تاسو دنیا کې چې څومره کسبونه زده کوو او هغه د ژوند د معاش او د فایدې دپاره ذریعه ګرځو په دې کسبونو کې چې ما او تا پې ناز او فخر کوو تمام د دنیا کسبونه یو سړی نئی دی خو پیسې ګټي یو سړی جولا دی خو پیسې ګټي یو سړی ترکان او لوار دی خو کسب دی پیسې ګټي یو سړی ماستر دی او انجینیر او بل صاحب دی خو پیسې ګټي دا ټول کسبونه دی او پیسې ګټي نو خو ما ته چې په فخر کوو او ناز کوو د ټولو نه اعلی او بهترین هنر او کسب هغه انجینری ده او میډیکل او ډاکټري ده لیکن د مخلوق کې چې وګوري که تا په خپله انجینرۍ باندې لس او شل کاله لګولی دي یا ورکوټې مرغۍ وګوره د ونې په سر کې هغه ځان له داسې ښکلی کور جوړ کړی چې هغه دا څانګې او دا لختې او دا پاڼې د کم ځای نه راوړي دي او څنګه اودلی دي او د یخنۍ دپاره یې څنګه کور جوړ کړی دی او د ګرمۍ دپاره یې څنګه کور جوړ کړی دی د باران او د سیلۍ نه د بچاو دپاره څنګه ځای جوړ کړی دی د واورو نه او د بل نه د بچاو دپاره څنګه ځای جوړ کړی او لارې ځان له څنګه جوړه کړې ده که دې مرغۍ ته وګورې هغه چې ځان له څنګه کور جوړ کړی نو انجینیر صاحب ته داسې نقشه نشي اچولی چې څنګه نقشه دې مرغۍ اچولې ده او بلکې ستا نه به هوښیار چې ما ورته دا کارغه وایو که نه بدرنګ هم ورته وایو بېوقوف هم ورته وایو خدای ځان له دوه جالې جوړوي د اوړي دپاره جدا سیسټم باندې او جمي دپاره په جدا سیسټم باندې انجینیر صاحب ته خو به صرف یوه کوټه جوړه ستا نه اعلی انجینیر خو دا کارغه او دا بل ځناور مرغه اوم دی هغه په ښایسته انداز باندې ځان له نقشم برابري او ځان له ښایسته کورم جوړوي نو که د انسان چوتوالی عزت او بهتري په انجینیرینګ باندې وي نو صاحب ستا نه بهتره مرغۍ بهترینه انجینیري کوي ستا څه فضیلت دی په انجینیرۍ کې او که یو سړی په هنرونو کې په میډیکل باندې او په ډاکټرۍ فخر کوي چې دا ډېر اعلی سپیشلست دی زما مقصود په دی رد نه دی زما مقصود د دې چې کوم دی انکار نه دی
دا تمام په خپل ځای باندې ښې پیشې دي چې په دې عالم او دنیا کې دا نه نو موت به څه کوو جواز خواله په خپل ځای دی خو انسان د عزت خبره مې کوله د انسان د اوچتوالي خبره مې کوله ستا انسانیت او ستا عزت او اوچتوالی په دې نه دی میډیکل ته وګورو ماهرینو د حیواناتو ذکر کړي دي یو بوټی دی هغه ته سنبل وي او د هغه سنبل جرړې وي هغه ته چوبچوف وي دا د زخم دپاره مفید لرګی دا مرغۍ چې کله ښکاري وولي یا داسې بل ځای کې پرېوځي او زخمی شي دا هغه جر له ځان لره وباسي او خپل هغه زخم پسې دا مږي هغه زخم پسې دا مږي او زخم په دې باندې الله ټیک کوي ته خو د میډیکل دپاره چې کوم دی جرمني او فرانس او جرمني او بل ته سفر یې کې په دې کلونه زندگی بربادې په دې باندې دا پلار جیداد برباد کې د هغې نه پس به چې کوم دی وی دا ډاکټر صاحب شو د مرغۍ چې کوم دی کوم یونیورسټي پاس کړې وه چې هغه ستا د زخمونو علاج کوي ته خو د زخم په علاج به پوهېږي یا به نه پوهېږي زمونږ او ستاسو ډاکټران خو د انسان تمامې پیسې چې وله ختمې کړي او سورې کړي یاره چې زه په دې مرض پوه نه شوم زمونږ قابل ډاکټر هغه ته ویم چې هغه صرف د دې مریض مرض معلوم کړي چې ستا کم مرض دی هغه په مرض هم نه پوهېږي او دغه مرغۍ د خپل زخم دپاره هغه ونې جرړې راوباسي او هغه د خپل ځان پسې مږي تاسو یې په دې جوماتونو کې په دې آبادو کې دا کچه غوندې مرغۍ توتکر کې ورته موږ وایو دا توتکر کې جاله جوړ کړي چې کله په دې کې بچي واچي او دې بچو ته ارقان ولګي زیړی نو په دې بیابانونو کې او په خوړ کې د کاڼي قسمي هغه دا راوړي او د خپلو بچو سره په دې جاله کې کیدي دا د هغه د عرقان دپاره او د زیړي دپاره علاج او مرض وي ډاکټر صاحب انسان ته فخر کوي په میډیکل او په ډاکټرۍ باندې تا پې څومره کلونه او څونه مال او دولت برباد کړ ورکوټې شانته مرغۍ ده چې تی ګورې په دې آبادو کې منډې وایي ستا نه خو هغه ښه ماهره ده نو که د انسان عزت او فضیلت په دې څیز باندې وي بیا خو فضیلت د دې مرغۍ په کار دی انسان ته چې کم عزت میلو دی انسان ته چې کم شرافت میلو دی د خپل رب په پیژنګلو باندې میلو دی چې د انسان خپل رب وپیژني انسان شرافت او عزت په څه دی چې د انسان خپل رب وپیژني او د رب د پیژنګلو هغه دا لار او سفر دی چې کم نن زموږ ضرور هغه عظیم سفر انتها ته ورسو او نن دی فاضل شو دا آسان سفر چې څونه علما ناست دي تاسو د دې هر یو نه تپوس وکړه چې په کومه لار ته راغلی او تا د علم حاصل کړی واپس پې داسې سوچ وکړه چې په دې لار به ته واپس لاړ شي نو ډېره مشکل ده ډېره مشکل ده چې په دې لار باندې واپس انسان مزل وکړي د هر یو زمان او د بل نه تپوس کې چې په کومه لار ته راغلی او تا د علم حاصل کړی دی تاسو کتی شئ په کور کې یو بچی ناست وي هر کسب زده کوي هر هنر زده کوي خو داسې عالم چې هغه د په کور کې ناست یو دی د عالم شي داسې به تاسو څوک ونه وینئ د امام مالک رحمه الله وینا د امام د مذهب دی وی علم تا ته لږه حساب نه درکوي ښه لږه علم هم نشي حاصلولی څو پورې چې تا مکمل ځان علم ته نه ورکړی چې تا پوره ځان علم ته ورکو اوس به تا ته علم د الله معرفت لږ حاصلیږي بیا به تا ته لږ معرفت حاصلیږي د الله پاک خو چې ته خپل پوره ځان علم ته ورکې نو د دې وجې نه په کورونو کې په سابقۍ باندې په سیادت باندې په مال او دولت باندې په عزتونو باندې علم نه حاصلیږي علم خواري غواړي محنت غواړي سفرونه مجاهدې غواړي ځان به ورکې نه بیا به لږه حصه د علم حاصل کې د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د تره زوی د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام وفات کېده نو د 10 کاله عمر دی د نبی علیه السلام نه څه علم حاصل کړی دی خو علم یې بیا د صحابو نه حاصل کړی
رابلې د صحابي کور ته. دا لوی صحابي دی، لوی عالم دی، نو په دروازه به دی ناستو، په دروازه به ناستو، انتظار به یې کوو چې دا مولوي صاحب کله راوځي، زه ترېنه د حدیث تپوس وکړم او علم ترېنه زده کړم. نو یو سړی په دروازه ناست دی او بل صاحب دننه کور کې دی، هغه ته څه پته ده چې زما په دروازه څوک ناست دی. چېرته ګنټه نیمه پس 2 ګنټې 3 ګنټې په خپل سبي به هغه صحابي راووتو. نه چې به راووتو عبدالله ابن عباس صاحب به دا انتظار کې ناست، نو کله به خوب ورلی نو په دې خاورو بیا سر کېښوده، کله به خوب ورلی نو په دې خاورو کې به وده شو. نو لازمي ده چې ته په خاورو ناست یې او سر او مخ په خاورو کې دی، نو خاورې به پسې ونښتلې، په خاورو به خړ پړو. چې صحابي به راووته او بیا کته په د نبي کریم علیه السلام د تره بچي عبدالله صاحب ته په خاورو ناست یې، زما په انتظار کې ناست یې، نو خو دروازه به دې ټکولې وه چې زه راوتی وې. وی نه، ضرورت زمو، ضرورت زمو، علم زده کړې دپاره زه راغلی یم، نو ما ادب نه ګڼو چې مولوي صاحب ستا دروازه وټکوم او ته راوځي، دا مې ادب نه ګڼو، نو ځکه به په دې لار درته ناست وم. بس تاسو اوس راوتې، اوس راته یو حدیث نیم ووایئ چې زده کړم. د خپل ژوند نه تعبیر کوي، وی ذللت طالبا، ما چې علم حاصلو نو ما ذلت اختیار کو. دې ته مې نه دي کتلي چې زه عربي یم، دا خو ډېر لوی نسب دی، عربیت مې قربان کو. دې ته مې نه دي کتلي چې زه قریشي یم او قریشیت خو یو لویه مرتبه ده، خپل قریشیت مې قربان کو. دې ته مې نه دي کتلي چې زه بنو هاشم یم، هاشمیت یو عظمت دی، د نبی کریم علیه السلام خاندان دی، خپل هاشمیت مې قربان کو. دې ته مې نه دي کتلي چې د پیغمبر علیه السلام د تره زوی یم، د نبی کریم علیه السلام سمې عظیمه رشته د نسب ده، خپل سیادت مې قربان کو. ذللت طالبا، علم مې حاصلو نو ځان مې ذلیله کو. فعززت مطلوبا، اوس چې عالم شوم نو خلک وایي حبر الامت دی، لوی عالم دی، لوی مولوي صاحب دی. علم حاصله نو هغه دغه شانتې سفرې غواړي.